نور رمضان نور رمضان نور رمضان بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوریدونکو، د رمضان مبارک برکتی میاشت شروع ده. دا د عظمتون نډکه ده، د نعمتون نډکه ده. په دې کې د مؤمن رزق سیوا کیږي. د رمضان د میاشت ډیر اعمال دي. یو عمل پکې صدقه فطر دی، پښتو کې ورته مونږ تاسو سرسایه وایو. نبی علیه السلام مبارک فرمای وی هر یو صاحب نصاب لا کو بالغ دی، کو نابالغ دی، کو مرئی دی، که آزاد دی، دل لازم نه چې د صدقه فطر ورکی، سرسایه دی ورکی. چاله ورکی هغه چاله ورکی په چا باندې چې زکات کیږي. څوک چې مستحق د زکات هغه خلق له ورکی. او بیا نبی علیه السلام مبارک فرمای څومره به ورکی؟ نو که غنم ورکی نو نیم سوع دی ورکی. نیم سوع نن سبا زمون په کیلوګانو په حکم 2 کیلو راځي. او که د وربشو نه ورکی روغ سوع دی ورکی، دا 3.5 کیلو راځي. که د کجورو نه ورکی نو روغ سوع دی ورکی، دا 3.5 کیلو راځي. او که د وسکو نه ورکی نو بیا دیم نیم سوع روغ سوع ورکی، دا هم 3.5 کیلو راځي. نو په حدیث شریف کې د دې څلورو څیزونو ذکر دی. غنم دی، وربشي دی، کجوري دی، او دغه رنګې چې کوم دی وسکي دی. خو د غنمو نه نیم سوع دی چې د هغې نه په حکم 2 کیلو په دې وسني مقدار باندې راځي. او دا نور چې کوم دی روغ سوع دی چې د هغې نه 3.5 کیلو راځي. دا ورکول څنګه پکار دی؟ هر چاله د خپل حیثیت موافق ورکول پکار دی. یو سړی مالدار دی، الله ولا مال ورکړی دی، هغه له پکار دا ده چې دی د وسکو په نصاب سره ورکي. یو سړی درمیانه حاله دی، نو هغه له پکار دا چې د کجورو په حساب سره ورکي. یو سړی بیا د هغې نه کمزوری دی، نو هغه له بیا پکار دا ده چې د غنمو د وربشو په لحاظ سره ورکي. لیکن نن مصیبت دا دی چې هر سړی راځي د غنمو په حساب سره ورکي. الله ورکړی مال پکار دا ده چې د الله په لار کې په صحیح طریقې سره ولګي. نو پکار مونږ تاسو را دا ده که د غنمو ورکو نو نن سبا هغه مونږ حساب کړی دی 80 روپۍ راځي زمونږ په دې علاقه باندې، پیر بابا بونیر ګدیزو په علاقه باندې. او که د هغې نه علاوه په نور څیزونو باندې ورکو نو 600 هم راځي، 1800 هم راځي. خپل وس ته کتل پکار دی، ورکول پکار دی. دا صدقه فطر د وس نه هم ورکولی شي. او پکار هم دا د نن سبا حالات داسې دي چې خلق معاشي طور د کرونا د وجې نه شکار دي. نو که تاسو موږ اوس نه ورکو نو هم جایز دی، بلکې بهتر هم دی. که په کور کې ډېر خلقو سرسایه ده، موږ تاسو یو کس غریب له ورکو نو هم جایز دی. او که ډېر کسان له ورکو نو هم جایز دی. خو ورکو به هغې چا لره چې هغه مستحق د زکات هغه له به ورکو. صدقه فطر څه شی دی؟ دا د انسانانو د یو بر سره یو کمزوري همدردي ده. صدقه فطر ویلی شي ماتولو ته، روجې ماتولو ته. افطار یې وکړو، روجې ماته کړه، روجې نشته. نو د روجه ماته کړې، اختر یې وکړو، اختر به کوي. نو په ده باندې د خپل بدن شکرانه لازم ده چې دی ورکړي غریب له. او بعضې فقها لیکي چې دا د فطرتون نه مشتق دی، د خلقت نه، چې دله کوم الله پاک دا خلقت ورکړی، دا بدن دا پیدایش یې وله ورکړی دی، د صورت شکل یې وله ورکړی دی، دا د دې زکات دی. او بعضې فقها فرمایي دا زکات البدن دی، دا د بدن زکات دی. د دې وجې نه انتهایي په اهتمام سره صدقه فطر ورکول پکار دی. او د امام ابو حنیفه رحمهم الله تعالی مسلک دا دی چې دا واجب د واجب خلاصې نشته. او د دې لپاره دام ضروري نه ده، لکه زکات کې کال ضروري دی، په دې کې کال ضروري نه دی. په زکات کې ضروري ده چې هغه مالی نامي بړاویدونکی مالی، په دې کې دام ضروري نه ده. او په زکات کې بیا ډېر شرایط دي، لیکن دا کې دا شرایط نشته. د نابالغ نه به یې ورکوي، چې د اختر نه یو ورځ مخکې پیدا شو د هغه نه به یې هم ورکوي، د بوډا نه به یې هم ورکوي. کم سړی چې د کور سرپرست دی، د کور ولی، د کور ولایت ورسره
هغه له پکار دا ده چې د صدقه فطر سرسایه د خپل ټول والا کور ول د طرفه چې کوم دی ورکړي. شریعت کې بالغ باندې د طرفه نشته. اوس وړی بالغ دی په د لازم نه ده. ولکه چونکې د پښتو په دې معاشره کې دلته سرپرستي د دې واده د په خوښه کېږي، کویدنه د په خوښه کېږي، دغه ماشوم قدم د په خوښه باندې اوچتوي، نو دله پکار دا ده چې د هغې هم ورکړي. د دې وجې نبي علیه السلام فرمایي چې دا ورکوئ او د چا نه ورکوئ، د بالغ نه هم ورکوئ، د نابالغه نه هم ورکوئ، د خپل مرئي نه هم ورکوئ، که ستاسو غلام دی د هغه نه هم ورکوئ. او دغه رنګې چې کوم دی چا له ورکوئ هغې خلقو له ورکوئ او په کوم خلقو باندې چې کوم دی زکات کېږي. څومره یې ورکوئ؟ پاو کم 2 کیلو غنم. حاجي په دې کې یو خبره موږ تاسو یاد وساتو. اوس کو یو سړی د غنمو په ځای وړه ورکوي نو دا ډېر بهتر دی. ګورئ او بیا د وړو په ځای کو چېرې بیا دا سړی پیسې ورکوي نو دا پیسې بیا د ټولو نه بهتر دي، ځکه په دې پیسو کې د غریب ټوټل چې کوم دی اخراجات او حاجتونه هغه سر کېږي. په غنم باندې به بعضې حاجتونه سر کېږي یا به نه سر کېږي، په وړو به بعضې حاجتونه سر کېږي یا نه سر کېږي، لیکن دومره خبره ده چې په پیسو باندې ټوټل حاجتونه سر کېږي. او دا د اوس نه موږ تاسو ورکولی شو چې کله د رمضان میاشت شروع شي نو د رمضان د میاشت د شروع کېدو نه وروستو د ده دپاره بیا دا جایز دی چې دی ورکولی شي. نو چونکې حالات هم په دې وخت کې داسې دي، خلک د معاشي حالاتو شکار دی، د معاشي بحران چې کوم دی شکار دی. نو دا یو همدردي ده، یو کمزورې همدردي ده چې موږ تاسو د خپل مسلمان ورور سره وکړو، هغه ته یې ورسو دپاره دی چې یار د اختر په ورځ باندې هغې غریب سره فکر نه وي چې یاره ما سره چر نشته، دغه رنګې چې کوم دی زما سره وریجې نشته، زما جامې نشته، زما د وړوکي پیزار نشته. په مالدار باندې لازم دا ده چې هغه چې کوم دی غریب ته ورسوي او بیا د غریب دپاره چې کوم دی دا دغه سره یو احسان دی چې هغه باندې وشي، هغه هم په دې خپله خوشحالۍ کې شریک شي. وما علینا الا البلاغ.